سلامونه ملګرو، تازه خبر چې د عمران خان مارنګ بلوچ سره ټلیفون رابطه یا د هغې د پارټۍ رابطه چې ویلي دي ورته چې د بلوچ کوم میسنګ پرسن دي هغه به موږ تاسو سره په شریکه باندې چې کوم دی دا نړیواله سطح باندې چې کوم ده اواز اوچت کړو، دا بلنه چې کوم د پی ټی آی ورکړې ده. په دې څه خبرې کوم خو زه حقیقت وایم، ما که څومره هم د عمران خان په حق کې ویډیوګانې جوړې کړي خو دې دا مطلب نه دی ګڼي چې د عمران خان په کرتوت به موږ پرده راچو یا به د هغه په بدو باندې چې کوم دی موږ پرده راواچو. ګوره تاسو ته پته شته ملګرو، دا بلنه د ډاکټر مارنګ بلوچ ته ورکول دا یو د سیاسي تور باندې دی یا په سیاسي مقصد باندې ده چې د خپل سیاسي سکورینګ یا د ادارو باندې یا اسټابلیشمنټ باندې عمران خان د دباو اچولو کوشش کوي چې هغه کې ځکه چې ګنې په پښتنو کې هم میسنګ پرسن شته، پی ټی ایم هم وجود لري، ولې پی ټی ایم ته دعوت نه ورکوي، ولې بلنه نه ورکوي چې هغه ته وایي چې پښتنو موږ ستاسو د میسنګ پرسن اواز اوچتولو چې کوم دی هغه ستاسو سره په شریکه اوچتو. حالانکې یوازې موږ دا نه وایو چې مارنګ بلوچ ته دې نه ولې ویلي دی یا منځي پښتون ته وایي، موږ وایو چې هر ځای کې چې کوم دی میسنګ پرسن دی باید چې پښتنو ته هم دغه بلنه ورکړل شوې وي. خو تاسو ته پته شته چې دا مارنګ بلوچ ته ولې ورکړل شوه؟ په نړیواله سطح او اقوام متحده یا په کوم د انساني حقوقو ادارې چې کومې دي هغه د ښځو حقوق ډېر خیال ساتي. نو د بلوچ یکجهتي کمیټې مارنګ بلوچ چې کوم ده هغه ښځه ده، هغې سره ښځې په کاروان کې ډېرې زیاتې دي. نو نړیوال چې کوم تنظیمونه دي د انساني حقوقو لپاره هغه هم دې خلکو ته ډېر زیات توجه ورکوي، ځکه چې ښځې راپاڅي د هغې د ښځو تاسو ما ویل کنه چې هغه ډېر زیاته د ښځو د حقوقو پابند دي او د ښځو ته حقوق ورکوي. نو عمران خان او پی ټی آی لیډرشپ او د هغې پارټۍ دا سوچ وکړه چې باید موږ به د ادارو ته زور یا شدید دباو په لکه په هغې راولو، نو موږ به داسې کوو چې مارنګ بلوچ ته به لاس اخلو، د هغې د میسنګ پرسن خبره به کوو او نړیواله عدالتونو ته به یې وړو. نو دغه وجه د خپل سیاسي د مقصد دپاره، د خپل سیاسي راخلاصېدو دپاره یا د پارټۍ د پروموشن دپاره یا د تنخواو لګولو لپاره چې یو ځل بیا مخکني طور باندې، حالانکې دا مارنګ بلوچ د بلوچ میسنګ پرسن د عمران خان په حکومت کې هم و، د پښتنو میسنګ پرسن په عمران خان حکومت کې هم نو خو په هغه وخت کې به دې ویل دا یې ځکه اوچت کړي چې دې به څه کړي، دې به د ریاست پر خلاف سټیټ پر خلاف به یې څه کړي وي، نو ځکه یې اوچتی. نو دا ډېر زیاته د دې منافقت دی، موږ د دې منافقت کلک شدید مذمت کوو، که څوک پرې خفه کېږي او که څوک پرې خوشحالېږي، ځکه چې موږ د انسانیت سره یو، موږ د حقایقو رښتینو سره یو، څوک پرې خفه کېږي خفه دې شي او که څوک پرې خوشحالېږي خوشحاله دي شي.